ژبې په حفاظت کې دا یو څو خبرې کوم او بیان کوم. هغه دا د حدیث کې راغلي دي چې نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد مفهوم دا دی چې کوم مسلمان او کوم مؤمن مالا د دوه څیزونو ضمانت راکړه د ولای جنت هغه ضمانت ورکړو. یو دا دی د دواړو جګړو په منځ کې چې کومه ټوکړه د غوښې ده یعنې ژبه د دې ضمانت مال راکړه چې دا به د صحیح استعمالو. او دویم د دواړو وطنانو په منځ کې چې کومه ټوکړه ده یعنې هغه شرمګاه د هغې د حفاظت او ذمه یې مال راکړه نو زه والا هغه ذمهواري ورکړم چې الله تعالی به دې جنت ته داخلوي. زه والا ضمانت ورکړم. نو پکار ده موږ تاسو له چې د دواړو څیزونو حفاظت وکړو، بې ځایه او غلط ځای کې استعمال نه کړو. بل حدیث کې هم راغلي محترمو چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کامل مسلمان هغه چې د هغه نه بل مسلمان د دې ژبې او د لاسو نه هغه محفوظ وي. ژبه پکې راغلی چې من لسانه و یده چې ژبې نه موږ نور مسلمانان بچ وساتو د هغې اظهارونه، یعنې چا ته کنځلې نه کړو، چا پسې غیبت ونه کړو، چا ته دروغ ونه وایو، یعنې د ژبې د وجې ګرفتار به یو. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته ما ته څه نصیحت وکړه. نبی علیہ السلام ورته داسې په لاسو باندې خپله ژبه ونیسله او ورته یې ویې دا په کابو کې ساته، یعنې دا بې ځایه مه استعماله کړئ، د دې د وجې ګرفتار وئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله کله خپله ژبه ونیسله او ویې ویل صحابهو ته چې دې ژبې د وجې نه ډېر خلک ګرفتار وي. نو پکار دی چې موږ دغه ژبه هغه صحیح استعمالو. دا ژبه ده په دې باندې چا ته سلام وکړي هغه به خوشحاله شي. دا ژبه دې باندې یو کافر دی دا 70 کالو د 80 کالو یو پیری په دې ژبه باندې کلمه ووایي الله تعالی وایي جنت ته بوځي او داخله یې وي. دې ژبه باندې تا د الله ذکر وکړو نو الله به درله ثواب درکړي. دا ژبه ده که دا تا غلطه استعمال کړه کنځل نه وکړو چا ته په دې به ته ګرفتاري کوي. بعضې کسان په دې ژبه باندې غیبتونه کوي، دروغ وایي، پیغورونه ورکوي. نو لهذا دې ژبې د زهرو نه او د دې د بدونه موږ پکار دی چې نور خلک محفوظ وساتو، هغوی ته تکلیف ونه رسوو نور مسلمانانو ته. او پکار دی چې یو نرمه خبره د یو مسلمان ته وکړه نو تا د مسلمان زړه واغسته. نو پکار دی چې موږ دغه ژبه بې ځایه نه استعمالوو، خو ښو کارونو کې دا استعمالوو. الله تعالی موږ له دې ډېرې فایدې راکوي. دې باندې ډېر واقعیات دي چې یو مسلمان او د یو هندو په یو ځمکه باندې تناظر راغله او هغه ټایم چې کوم قاضي و نو هغه مسلمانو مفتي الهي بخش هغه قاضي و هغه وخت کې چې کله هغې فیصله هغه ته وړه نو هغې هندو وایي دا زما ځمکه ده او مسلمان وایي دا زما ده. مسلمان بړه کې ډېر خوشحاله و چې دا ځمکه به دی ما پسې کې ځکه دا مسلمان دی او مفتي دی. هغه ورته ووایي چې رښتیا را باندې وایي دا ځمکه چې دا د هندو حق دی، دا د هندو ځمکه ده. بس هغه چې دا فیصله وکړه هغه جج ولګېدلو وی دا مسلمان چې ده ده خو وقتي طور د خپله هغه مقدمه بایله لیکن اسلام وګټله، مسلمان بایله لیکن هغه اسلام وګټله. او هغه وخت نه هغه هندو توبه وباسله چې اسلام دومره پاکیزه مذهب دی، دومره د انصاف مذهب دی او د هغې نه بعد هغه تمام هندوان مسلمانان د دې یوې صحیح فیصلې د وجې نه نو دا دوی په ژبه باندې دا فیصله وکړه. د هغې د وجې نه دومره لوی خوشحالي او دومره لوی خلکو ته فایده ورسېدله. نو پکار دی چې موږ د دې ژبې حفاظت وکړو، غلطونه او په صحیح ځای کې د دې استعمال وکړو. الله تعالی دا